السلام علیکم د پښتون ټي وي مینوالو دا وخت موږ راغلي یو د اسلام آباد دغه ملین مارچ له د مولانا فضل الرحمن سره چې کوم سیاسي ګوندونه هغه طرف نه په اسلام آباد کې تقریبا د یو ریپورت مطابق د 4 لکو نه تر 6 لکو پورې خلک را جمع شوي دي په دغو کالو کې زیاتره اکثریت چې کوم د بلوچستان د کوټه او د پښتونخوا د مختلف سیمو دی د دغه ملین مارچ مقصد څنګه تاسو ته واضح دی چې تر الیکشن کوم شوی 2013 هغه کې دندلې شوی و هغه دندلې بالکل نه مانی او په زبردستی باندې په دې باندې الیکشن بل دی د مولانا او دغه ملګرو دغه وینا ده چې دغه پر موږ نه درومو دغه ځایونه چې کومه پر د حکومت تختاني واړولې ختمه کړې هم نه وي او یا چې کوم د دې مطالبات چې کوم نه وي منل شوي دې مطالبو کې دا هم یو مطالبه ده چې موجوده وزیر اعظم استعفا ورکوي وسره چې کوم دی چې کوم الیکشن 2013 شوی و دوباره د الیکشن سر نه وکړی شي چې هیڅ قسمه د چا مداخلت پکې نه وي او صفا په دغه درنه کې یا په ملین مارچ کې تاسو سره موږ د دغه علاقې سیمه مختلفو سیمو راغلي پښتانه مشران یا نور سیمو هغه هم خبرې کوي تاسو موږ سره اوسئ السلام علیکم چې څنګه تاسو ته موږ وختي وویل چې د اسلام آباد په کوم ملین مارچ شروع دی دا وخت موږ سره میلاو شو د جمرود تحصیل امیر او د پی کې 106 چې کوم کینډیډیټ و غفران الله خیبري صاحب د غفران الله خیبري صاحب نه معلومات کوو چې په څومره تعداد کې د جمرود او د خیبر خلک راغلي دي د قبایلي سیمو او څومره اراده تاسو مضبوط چې په باد او باران کې هم تاسو اوسه پورې دلته موجود یاست السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته آزادی مارچ الحمدلله ډیر په عروج باندې او ډیر په ښه طریقه باندې کامیابی سره روان دی د موږ د حوصلو او د جذباتو که خبره وشي نو د هغې اخري حدودو باندې چې کوم دی تمام دي انشاءالله العزیز د موږ حوصلې د موږ بلندې دي او ډېر په کثیر تعداد سره د قبایلي اضلاعو نه هم چې کوم دی الحمدلله په آزادي مارچ کې شرکاو شرکت کړی دی د قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په حکم باندې انشاءالله العزیز موږ دلته موجود یو او تر څو پورې چې د هغوی څه قسم احکامات وي مرکزي کومه پالیسي د جماعت موجوده وي نو د هغې مطابق انشاءالله العزیز کارکنان د هغې مطابق مزل کوي انشاءالله د موږ د پښتون ټي وي مینوال چې څومره دي ډېرو کسانو ته پکې دا پته نشته چې دغه ملین مارچ سب باره کې دی او کومې کومې غاړې مطالبې تاسو بنیادي د آزادي مارچ د موږ بنیادي په کوم مقصد دی نو دغه مقصد دا دی چې په کم تیر 2018 کم جرنل الیکشن وشولو هغه د داندلې په نتیجه کې وشولو په هغې په نتیجه کې باقاعده په پاکستان په عوامو باندې سلیکټډ حکمرانان چې کوم دی مسلط شول چې هغه بغیر منډیټه هغه په غلا سره چې کوم دی په قوم باندې مسلط شول د عوامو په اوټ باندې ران نغلل بلکې جبرن چې کوم دی مسلط کړی شول نو موږ د دغه جبر د دغې فیصلې خلاف یو کال مسلسل جهد وکړلو او بالاخر الحمدلله موږ آزادي مارچ ته چې کوم دی ورسېدلو او د دغه مقصد چې کوم دی هغه بنیادي د اسلام آباد کې د آزادي مارچ بنیادي مقصد د ناستې هم دا دی چې دا سلیکټډ حکمرانان دا د عوامو د اوټ نه بغیر منتخب شوي جبرن مسلط شوي حکمرانان خصوصا وزیر اعظم دا د بلفور مستعفي شي او د هغې د استعفا نه بعد چې کوم دی د نوي انتخابات خو هغه هم چې شفاف وي هغه هم چې هغه مشکلات چې کوم باندې اوس ټکونه شوي دي او کوم باندې د ټول پاکستان لکونو خلک چې کوم دی راوتلي دي چې هغه مشکلات دوباره عوامو ته په مخه نه شي ډېره مننه کتونکي تاسو وکتل چې غفران الله خیبري صاحب کومه خبره وکړه چې د دغه آزادي مارچ غټ مقصد دغه دی چې کومه پورې موږ د سلیکټډ حکومت نه ازادي نه موندلې هغه پورې دلته دې ناست وي تاسو بوزو مخکې نورو ملګرو طرف ته د کوم ځای ده خیره وزیرستان ماشاءالله
د پښتون ټي وي مینوالو دا وخت موږ د کومه کشمیر هایوي په دا باندې په یوه داسې خیمه کې ناست یو چېرته چې موږ د قبایلي سیمو د ضلع خیبر د جمرود د حلقې خلک ناست دي. خیمې دي، باد دی، باران دی، په د یخنۍ کې ناست دي خلک. دونه دا پښتو چې تاسو په څومره مضبوطه اراده باندې دلته راغلي یو، دلته سهولت څه کمای څه دی، حکومت هم کم شی نه تاسو ته سختۍ راغلي دي. نو د دې په هکله باندې موږ سره چې کوم پخوانی د موږ د حلقې د خیبر د حلقې چې کوم کینډیډیټ و سیده جان افریدی موږ سره ناست دی. بسره نورو ملګرو سره هم خبرې کوو. سیده جان بھائی د ټول نه مخکې پښتون ټي وي کې ته ستړي مه شوي یو. مونږ د مننه تاسو ټي وي چې در لږ ځای نه راغلو او د مونږ د اسرائیلي اواز د وشتولو کوشش هم وکړو. مونږ تاسو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. زه ته دا وایم چې مونږ کله د حکومت راغی نو مونږ د اول نه د حکومت مسترد کو د الیکشن په سبب پرز باندې چې دا د شته الیکشن وشو او دا یو داسې جرو ولې شو چې ټول دنیا ته پته ولګیدا چې رڼا سترګو باندې داندې وشو. لہذا مونږ پوزیشن پر ټوس سره خبره وکړه او دا خبره کایل کړ چې دنه بیا موږ د غټه مسله جوړیږي. لہذا موږ یو خمو کاده چې موږ حرف نه وچتاو. نو په هغه وخت باندې پوزیشن د خبره زموږ مسترد کړه او نن پوزیشن ما خبره ارمان کې چې کاش موږ خبره منلې وای او موږ حرف نو وچت کړي. نو اوس موږ د حالات نشول دی. بل کوم دا کوېسچن وکړه چې موږ مجبور شو د خبره ته. موږ چې کوم سیاست کو د مذهب په حواله باندې او کڅو موږ ته وی چې تاسو مذهبي کارت استعمال واغ جاتای کوي ځکه چې شروع د سیاست کو د مذهب په نامه باندې کوم مذهب کې د هر څه شامل دي. سوشل شامل دی، پکې زنده کوم معاشرتي زندگی شامل ده، پکې هر حقوق به د کې شامل دي. نن مولا خلک په غوړه کوي تاسو مذهبي سیاست کوي، تاسو شرم وکړئ، تاسو مذهبي کورنۍ کې پیدا شو یو د مذهب په نامه ملک جوړ شوی دی. نو تاسو هم د بکمه خپل باندې یو بیا چې کوم مجبوری دي منګي تاسو مخکې ده چې بالکل نن 200% منګي روانه ده. درنګ چې کوم د موږ معیشت وګرځي د موږ د پیسو ویلو ختم شو. نو په دا باندې خو عوام تاسو وینو چې نن لکاو خلک راغونډو او تاسو بخپل سترګو باندې وکتل چې دا خلک سره وسره مجبور دي او راوتی دي چې دا باران برداشت کوي، دا هوا برداشت کوي او دا یخ د قسم د خاطو د شینه برداشت کوي او دا نن ولر دي او دا یا کسیګه د خبره چې حکومتانو ته وایي تاسو نه اهل یو، تاسو چې کوم د داندل طریقه باندې راغلی یو او په دروغ طریقه باندې حکومت چلیږي تاسو نه هر څه لاړل. لہذا تاسو ملک مزید مخرب او چې لک څه پاتې دي دغه نه وجه نه دغه پرو چې دا حالات ټیک شي او استعفا ورکو چې نوی خلک راشي او چې کوم مضبوط خلک چې کوم پوي دي په سیستم چلاولو باندې چې هغه ته مکاور کو چې دغه ملک حالت بیا خپل ځړ ځای بیا راولي. بالکل کتون کې اوسه د جان افریدی خبره تاسو اوره دوی چې چونکه د جمعیت العلماء اسلام مذهبي پارټي او مذهبي کارت استعمالي هر څه چې استعمالوي. د موږ سره بل مولانا صاحب سید صاحب دی اذن پښتنه کوي چې تاسو د تنظیم څنګه جوړ کړی دی، طریقه څنګه وا دلته تاسو چې کم خلک سره غلي دي کوم مشکلات سره مخ شوي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. امیر زوده صاحب اول خو زه ټول شکرګزار یم چې خپل ټیم سره په هغه برونه کې په طوفان کې پېښور نه خیبر نه راغلل ته اسلام آباد له او بیا موږ سره په ټمپرري جونګړه کې ناست یې. نو موږ ډېر زیات خوشحال یو او چې تاسو ول د موږ زړه خوش او فخر باندې کوو چې موږ د خیبر صحفیان ته موږ راغلي دي. زه خو دا موږ خو دا وایو چې ته راغلو موږ ته او کی چې اول مشکل وو خو د موږ سیاست دومره حقایقو سیاست دی چې په منده مشکلو کې موږ جذبې زیاتېږي، موږ د مشکلات زیاتېږي، موږ جذبې زیاتېږي. اصل کې مقصد دی چې موږ د سیاست صرف دنیا پر سیاست نه دی، د دین پر سیاست هم دی، روحاني سیاست هم دی. ولا چې مرګلو جذبې برانه سره زیاته شوي دي، طوفان سره زیاته شوي دي او لږ داسې خامخا مشکلات چې سړی کور نه بهر شي او په سفر شي نو بیا مشکلات هم وي. الله هم هغه کسر وکړي، حکم وکړي چې مونځ کم کوو. نو شریعت هم دا وي چې کور نه سړی وځي مشکلات خامخا وي. باترومونو پوره او داسې اوبو سیستم پوره مونږ بازار لڅو، جوماتونو لڅو، نور داسې مشکل مونږ ته نشته او که مشکل ویم نو هغه مونږ ډېر په خوشحالۍ برداشت کړی دی او مونږ خپل قاید حکم ته ناست یو چې مونږ ته وي چې ناست یو مونږ ناست یو چې مونږ ته وي چې لوړ شو مونږ ځو. جی
سید مولانا صاحب هم دا خبره په ګوته کړه چې کومه پوره قید دوته نوي ویلي چې واپس لوړ شو نو دوم دلته ناست وي که باد وي که باران وي اوس خو بیا هم جمع دی چې سور میر و نور پرې غورځېږي اور پرې بلیږي هم نو دومره مضبوطې جذبې دوی لري چې دو زوی نه پاسېدو را ده بالکل دوی نشته ټي وي مینوالو دلته د اسلام آباد چې کوم ازادۍ مارچ ته د سره سپیشل حواله سره چې نن سبا د نوجوانانو د یوت ډېر سخت ضرورت دی د انټرنیټ حواله سره د موږ سره د جامرو د سور کمر امیر ګل نواز صاحب موجود دی دنه پښتنه کوو چې تاسو ته انټرنیټ په حواله سره څومره تکلیف دی او د سوشل میډیا ټیم چې کم دی کوم ستونزو سره مخ دی السلام علیکم وعلیکم السلام بلا خو تاسو ملګریو چې کوم دی زه د انتهایی مشکور یم او شکریا ادا کوم او بیا دغه نه بعد چې تاسو همره تکلیف وګړو روغلو مونږ ته دعا کوو الله خوشحال ساتي دغه نه بعد مونږ سوشل میډیا باندې چې کوم دی هلته حکومت خو یو ظلم موږ سره دغه هغه کړی موږ سره یې کړی جوتی چې هلته سوشل میډیا چې کومه دغه بند کړي یو انتهایی مشکلات دي هلته سوشل میډیا چې کومه دغه د دمه چې کوم کاورج کولو هغه نه کېږي مشکله ده دغه سره چې کوم دی موږ چې کوم سوشل میډیا والا نو جوانان دي دا خو دا دومره کوشش کوي چې په هر ورځ باندې چې کوم دی دوی 500 روپۍ ټیکسي نیسي او دغه لوکې نه وځي بهر زوینه لسیکا پنډل لسیا نور چې کوم څه بهر لوکې دغه لسی ول چې کوم دی دوی خپل کاورج اپلوډ کوي دوی چې کوم دی هغه چې ویډیو غونې کړي وي نو هغه بیا شیر کوي پوسټ کوي نو دغه وجه نه چې کوم دی حکومت ته موږ علماو چې کوم دی سټیج نه بار ویل چې تاسو چې کوم دی هغه فیسبوک بحال کو فیسبوک کو دغه بحال کو دغه سره موږ چې کوم کاورج دی موږ درنه چې کوم دی هغه کم بهر چې کوم اپلوډ کیږي کوم پوسټونه کیږي هغه دغه وجه نه موږ ته مشکلات موږ چې کوم نوجوانان د انتهایی کوشش کوي دوی بیا هغه بهر وته وځي دوی چې کوم دی کاورج کوي د مولانا صاحب د خبرونو د اندازه لګیږي چې په 13 درنه کې کومه چې 2016 درنه وا او کم ظلم د نواز شریف حکومت نه د عمران خان سره کېدو د هغه ظلم نه یو په دوه پاسه موجوده ټیم کې عمران خان اوس د موجوده د آزادي مارچ د مولانا صاحب د ورکرانو سره شروع کړی یو طرف ته مین سټریم میډیا باندې پابندي مختلف شکلونو کې نو بل طرف ته سوشل میډیا حق هم دین اخستلې دی नहीं जी मीडिया वाले सोशल मीडिया वाले